مالدارۍ لذتونه خوندونه یې وله دړې وړې کړل په غریب کې راغی په هر چا چې راغی د دنیا خوند ختم لذت ختم دغه وجود دی دغه چې کم د مرګ خلک ویې لکه جنازې ټیم وله کېده څوک وایي سبا بیا ښخونه نه وجود یې خرابېږي بیا ساتلی څوک هغه عزتمن پلار بیا څوک په خپل کور کې نشي ساتلی خوند ختم شو که نه شو هغه مال لال به پاتې شو هغه بچی پاتې شو هغه کارخانه پاتې شوه هغه فیکټري پاتې شوه ځمکه جیداد نوکران اجره هر څه پاتې شو نو مرګ خامخا یو حقیقت ته انکار ته نشي کولی حضرت ابو هریره رضی الله عنه د نبی علیہ السلام څومره نږدې صحابي دی څونه خدمت یې کړی دی کور او بار خدمت کړی د نبی علیہ السلام په وطن کې او په سفر کې او په لوږه او په نار او په تنده نه دی د نبی علیہ السلام مبارک خدمت یې کړی دی دا نه چې ګني په ډوډۍ به یونه خدمت به کوم او جنۍ نه به کوم او د حضور پاک د احادیثو یې دونه خدمت کړی دی 15,000 او 340 احادیث د دنه د پیغمبر علیہ السلام نقل دی شیخ الحدیثو او د حضور پاک نږدې ملګری دی چې کوم وخت مري نو دا صحابو ته ګیر چاپېره ناست دي نو دی جاړي او صحابو کې وجیب عادت و چې کوم صحابي به وفات کېده نه دی به ورته وي چې زمونږ به په پیغمبر علیه السلام ګورې سلام وی یو هم ورته وي زما به په نبي علیه السلام سلام وی بل هم ورته وي زما به په نبي علیه السلام سلام وی دی جاړي چا ورته ابو هریره ولې جاړي تا خو د پیغمبر علیه السلام خدمت کړی د هغه نوکري غلامي دې کړې ده او نیک اعمال دې کړي دي دومره نیکو چې د یو دیو یوې ښځه و یوې غلام نو شپې 3 ځایه کړې وه یو شپه به زه عبادت کوم 3 میسه مې دا ښځه کوي 3 میسه مې دا غلام کوي مطلب دا چې زمونږ په کور کې په شپه کې داسې ټیم را نشي چې په هغې کې زمونږ په کور کې د الله عبادت ونشي هر سکند کې چې زما په کور کې د الله عبادت کوي وی ولې جاړی وی ته خو به اوس د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره د دوست سره ملاویږي او ورته څه وایي وی د مرګ دا سفر ډېر اوږد دی الحمدلله وی د مرګ دا سفر ډېر زیات اوږد دی او واقعي اوږد دی که سړی انګلینډ ته ځي لکه دا سوچي چې کال پس 2 کاله پس به واپس روس ته ځي 15 کاله پس 6 کاله پس به واپس شم د دنیا افریقي ممالکو ته ځي او په ډېر لوی زه پی ایچ ډي به وکړم او هلته به زه امفیل وکړم او دا به وکړم او دا به وکړم 15 کاله مې یو کورس شو 15 کاله بل شو 10 کاله خو بیا خو به راځي که نه لیکن د مرګ په سفر چې څوک ورغې واپس راتلل شته وایي د مرګ دا سفر ډېر زیات لرې دی او سامان کم دی ځکه جاړو نو حضرت ابو هریره رضی الله عنه چې خپل سامان ته کم وایي مونږ به څه کوو د مارونو مرګ نه خلاصې نشته تر دې حده پورې چې دا مرګ چې خپل هم نه خلاصېږي مرګ نه دین نه مرګ نه خلاصېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا جنتیان الله جنت ته داخل کړي او دوزخیان دوزخ ته داخل شي نو دا مرګ به الله د یو ګټ په شکل کې راولي او د جنت او د دوزخ په منځ کې یو ځای دی په هغې کې به دا مرګ راولي د ګډ په شکل جنتیانو ته به آواز وکړي ای جنتیانو را شریخ وګورئ نو دوی به ورته هغه ځای نه وګوري دوی به وپېژني چې دا مرګ دی په نښه به وپېژني جهنمیانو ته به دې ته وګورئ هغې نه ورته تپوس کړي څه شی دی دا مرګ دی نو حضرت یحیی علیه السلام له به الله چاړه په لاس کې ورکړي نه به حلال کړي ګوره مرګ هم ختم شو حلال به شي نو چې حلالي کړي نو جنت خلود لا موت ای جنتیانو بس اوس همیشه ژوند دی مرګ نشته جهنمیانو ته وی ای جهنمیانو همیشه ژوند دی په جهنم کې مرګ نشته نبی علیہ السلام مبارک فرمایي وی که د خوشحالۍ نه څوک مړه کېدی بعضې وخت خوشحالۍ نه دا زړه روچت شي اټیک راشي که د خوشحالۍ نه یو سړی مړه کېدی نو جنتیان به د خوشحالۍ نه مړه شوي او که د غم د لاسه څوک مړه کېدلی نو جهنمیان به د غم د لاسه مړه شي ځکه چې هغې په دې تمه سړی چې زه مړ به شم چې سړی په تکلیف کې مبتلا شوي زه مړ به شم خلاص به شم نو هر څیز له فنا شته
ختمېدو والا دی تر دې حده پورې چې کوم مرګ دی مرګ هغه لم فنا شته امم خدای پاک ختم کړي زما وروڼو رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي کل نفس ذائقة الموت هر نفس به د مرګ سکه کوي وانما تجزون اجورکم یوم القیامه د قیامت پر ورځ به د دنیا د اعمالو تاسو له ښه یا بد سزا او جزا میلاویږي فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز څوک چې د دوزخ نه لرې شو جنت ته داخل شو دا کامیاب شو وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور د دنیا سامان دا د دوکې سامان نظام هم دوکه کوي همیشه جون نه دی همیشه جون دې پسې مستقل بل را روان دی مفتی شفیع صاحب رحمه الله د دې آیت لاندې لیکلي دي یو سړی یو ښځه وه د هغې ښځې یو ماشومه لور پیدا شو او دا یو غلام یو پخوا خو غلامانو یو غلام ته یې ووایي چې لاړ شه او بازار نه دا شی راوړه لور مې پیدا شو نو دغه وخت کې د بعضې څیزونو دغه زنانه ته ضرورت وي دا شی راوړه دا سړی لاړ د کور نه باره چې څنګه ووته یو غیبي سړی وله مخې ورغې دی غلام له وی د دې زنانه څه شو غیبي سړی دې تپوس کوي وی لور پیدا شو وی ښه وی دا جینۍ به سلو کسو سره زنا کوي او بیا به دا جولاګي د لاسه مرګي جولاګي د لاسه به مري دا غلام وړه کې سوچ وکړه چې دا خو ډېره پلیته جینۍ به خیږي او دا سړی خو غیبي دي خبرې رښتیا په دې ده چې ما نه تپوس وکړه دې زنانه څه پیدا شو دې ته څه پته وه چې دا زنانه اولاد کېږي هغه څو غیبي سړی دی رښتیا وایي څه پته ما خو ورته نه وي چې په خپله تپوس وکړه د هغې څه وشو ما یې چې لورې وشوم غیبي سړی و ښه دا جینۍ به بیا لویږي نو سلو کسو سره زنا به کوي راشه چې بېغمه یې کړم دا ډو سوچ یې ونه کړه چې د الله فیصلې څه څوک بدلولی شي خوړه کې یو نیک سوچ راغی چې راشه چې دا پلیته ښځه او سلو سره زنا کوي چې بس بېغمه یې کړمه چې ډوقې خلاصه شي ورمنډه یې کړې او په هغه کور وردننه شو چاړې راواغېسته او په هغه جینۍ باندې په دا خېټه یو څو غزار وکړل او دی ګمان راغی یقین یې راغی چې جینۍ خو مې مړه کړه لړو تختې غلام وتختې د نیکۍ او کار مې وکړه د زنا جرړه مې ختمه کړه اصلو زناهونو دی خو تختې دغه مور یې پریشان و چې خدای دا غلام خو زمونږ تابعداره لکو دا څه وشو زما لور یې وواله په خېټه باندې په چاړه باندې او هغه خو یې بېغمه کړله او هلکه مو تختېده خیر هغه زمانه کې چې کوم ډاکټر حکیم طبیب و فورا یې ماشوم هغې له بوتله هغې وله هغه خېټه وګنډله جینۍ خدای جوړه کړه دا سړی لاړو تختېد اوس خو په دې کلي کې هم نشي پاتې کېدی ځکه دی یو ډېر لوی مالدار سړي د مالدارې ښځې لورې په چاړو والا د خپل مالک که ګیر شو خو دا سخت مجرم دی لړو تختېد بلې علاقې ته لاړ تخته وتختېد چې لاړ بلې علاقې ته هلته ځان له خواري مزدوري جوړه کړه او بس اوس آزاد هم شو ځان یې پټ کړ غلامۍ جون نه مو وته خواري مزدوري وکړه لږې پیسې ټکې یې پیدا کړې تجارت یې شروع کړ لوی تاجر ته جوړ شو د بله او مال دولت خاوند شو دقه غلام ډېره پیسې یې وګټله او ډېرې ځمکې یې واخېستې او ډېر جایدادونه او ډېر اوښان او هغه زمانه کې چې کوم مال دولت و هغه یې پیدا کړ ښه کافي مالدار شو چې کله دی مالدار شو غلامان هم دي وینځ هم دي نو سوچ کوي چې ځان له چېته یو جینۍ په نکاح واړوي دې کلي ته هم راغی دلته خو دی لوی شوی دی ماشوم اوس خو یې څوک نه پېژني چې بلا کلونه وتل څوک یې څه پېژني چې د هغه غلام دی راغی په دې خپل کلي هم چکر ولګاو معلومات کوي غلامانو ته نوکرانو ته چې یو جینۍ رالو کې خو چې په مخ د ځمکه د هغې نه خشته ښکلې جینۍ بلني زه ورسره هغې سره واده کوم ډېره ښه یو جینۍ وله په نکاح واغېسته جینۍ په نکاح واغېسته او چې جینۍ څنګ په نکاح واغېسته نو د جینۍ خوښه شوه د جینۍ خو دی خوښ شو یو اعلی بنګلی وله جوړه کړه یو ځل یې د هغه جینۍ نه تپوس وکړه د هغه جینۍ په دې خېټه یو داغ و داسې یو مخامخ داغ پې لګېدلی ورته وایي ښه دی دا داغ دی په دې خېټه د څه دی یاره وایي دا خو زما یو مور اوس مړه ده هغې راته یو قصه کړې ده چې کله ته پیدا شوې زمونږ یو غلام و هغه مو څه کار پسې ولېږه او غلام چې بار ووت را منډه یې کړې چاړه یې راوړه نو ته یې په چاړه ووالې خېټه یې دله وشټوله غلام زمونږ وتښتېد تر ننه پورې پته نه لګي چې څه شو او مور مې وایي چې بیا مې ستا علاج وکړه خېټه دې جوړه شوه لویه شوه او خو پېښ شو چې دا خو هماغه ده چې ما په چاړه والل خو هغه جینۍ ده دا خو لویه شوې ده وایي ښه یو تپوس ته نه کو
रिश्तेयाल बरा इस वीडियो का पार्ट 3 देखना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखिए।